الف با تا سا ثا جيم ګوره ماته ګوره دا جي چې ده که نه دا به نرمه وای نرمه د ژبې په سر باندې ژبې سر چې بره د غاښونو سره ولګئ نو دې نه به ادا کېږي ثا په دې کې شپېلی اواز نه روباسي ثا سا ثا غاښونه به یو ځای کوي که نه د دواړو غاښونو منځ سا ژبه راوړه ژبه سا اوس تا د خپله کیمره کولاو کړمه دا کولاو ده نو نو ځان ته یې راوړم که نه دې خوا چې دا دې خوا څنګه راوړي په سکرین ټک ورکړه که نه مخې ته به د کیمرا او دغه اپشن راشي چې زه خپل کولاو کوم ماشاءالله ګوره ماته ګوره دا ژبه ده که نه جی دا غاښونه دي دا ژبه به داسې ګوره د دواړو غاښونو په منځ کې کېدی داسې ثا ثا سا سا او ته چې څنګه وایې که نه دا داسې دی ګورئ ته داسې وایې ګورئ دا غاښونه داسې بندې دی ګورئ سا د دې ځای نه سین ادا کېږي زا او سین دا ژبه دی دا به غاښونو منځ ته راوباسي چې سا 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 جيم قاعدې ته دله مخامخ کړم جيم جیم ها جیم را درې والي مقدار راکاږو ووایه جیم جيم جيم صحیح شو ها جی صحیح ده خا او دال دال راکاږه دال دال زال څنګه چې ثا وي دغه شان ذال ووایه ذال را زا زا کلک ووایه زا زا سين شين او صاد او ضاد طوا زوا غين او غين او فا 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 پا نه که نه وګورئ پا دا شونډې جوختول نه غواړي پا زه ته کیمره راوړم ګوره ورته ما دې شونډې ته ګورئ دا دوه غاښونه دي که نه دا په دې شونډه باندې ږدي ګوره ورته داسې فا فا پا 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 نه که نه پا پا ګورئ چې کومه پا مونږ وایو پا دواړه شونډې مونږ چپتو که نه دا غلط دی دا صحیح نه دی داسې به وایو ګورئ فا برنۍ شونډه به شونډ نه ساتو فا 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 قاعده راوړه استاد صاحب راوړم هو قاف فا په اخر کې وایه قاف قاف شونډې دواړه شونډې مه یو ځای کوه که نه دا شونډې نه غاښونه نه دي دا په شونډه باندې دی قاف قاف صحیح دی کاف صحیح دی لام بالکل صحیح دی میم صحیح دی نون صحیح دی واو صحیح دی یا حمزه حمزه یا صحیح ده دا پرونی سبق ته ستا جی نننی سبق ته لږ ونتې ویم بیا ځان له په یوټیوب کې وګوره صحیح ده صحیح شو ګوره موږ په نن سبق کې وي مخرج سبق نمبر 3 مخارج الحروف صحیح شوه صحیح نو ګوره ورته دا خا
دلته خا مونږ غلطه وی کنه خا به د کم نه ادا کو دلته به کوشش کو چې دا خا ادا کو دلته به دا ح ادا کو د دې مخرجونه ته د مخول مخکم را روان دي خو کوشش وکړو چې دلته دا ادا شي صحیح ده صحیح. مخارج 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 الحروف الحروف په اخر کې څه ده الحروف په اخر کې څه دی پ فا فينا فا صحیح شو نو مخارج الحروف صحیح شو جی نو وستا قاری سی وای چې مخارج ته مخارج څه ته ویل شي مخارج څه شی دی نو دلته تا ته وای چې مخارج ته مخرج جمع ده مخارج د مخرج جمع ده جمع مونږ په پښتو کې وایو دلته به عین وای عین د کم نه لګیږي د مړی د اولنا جمع ده مخارج د مخرج جمع ده نو مخارج سره ډیر دی چې یو شی مونږ ردوونه د یو نه دوکو درې کو نو هغه ته مونږ سکو دا جمع کو لکه مثال پین یو پین چې دویم پین سره ملګری سوایو پینونه صحیح شو دغه شان مثال موبایل صحیح شو کاپیانه نو دغه شان د یو حرف چې دی هغه مخرج دی او چې ډیری کې هغه ته سوی مخارج وي نو وس خارج وي چې مخرج څه ته ویل شي نو وی مخرج ویل شي د حرف دراوتو زیږی ته مخرج ویل شي د حرف دراوتو زیږی ته چې کم زینه چې حرف راوځي کنه هغه ته مخرج ویل شي لکه مثال به تور تداوی نه دا مړی ده کنه دې مړی نه دا حرفونه ادا کیږي نو غین او خاج د کم زینه ادا کیږي دې څه ته ویل شي مخرج ویل شي صحیح نو عین او حاج د کم دینه ادا کیږي دې ته مخرج ویل شي حمزه حاج د کم دینه ادا کیږي دغه دې ته ویل شي مخرج ویل شي نو مخرجونه سودی دا تاسو ته ته وي ټول مخارج ولستی سودی ولس 17 مخارج استاد زین کې اشکال پیدا کیږي چې آیا قاری صاحب حروف هجا او چې مونږ وي هغه 29 وستوي چې مخرجونه چې دي هغه سودی هغه ولست دا ولي صحیح شو نو هغه قاری صاحب دلته وی چې دا مخارج چې ولس جوړ کړی دي نو د هر مخرج د هر حرف د پاره چې دی مثال بعضی حرفونه داسې دي چې په هغه حرفونو کې چې دی په یو مخرج کې درې حرفونه دي لکه مثال الف واو یا دا درې حرفونه دي یا حمزه ها دا دوه حرفونه دي عین ها دا دوه حرفونه دي صحیح ده د قشان هر یو چې دی د هر یو مثال بعض حرفونه داسې دا غیر لپاره یو مخرج جوړ کړي دوه حرفونه دي یا درې حرفونه دي دا غیر لپاره یو مخرج جوړ کړي دا غیر د وجه ولس مخارج دي جوړ شوی دي صحیح ده نو اوس په موږ الف نه دي صد زړه نه دي صد لپاس نه دي صد مز نه دي صد سوکي دي بالکل نو دغه وجه د هر یو 29 حروف دي هغه صد و جوړ کړي صد درې جوړ کړي یو مخرج نه نو دا غیر د وجه ولس دي صحیح ده صحیح نو هغه دادی اوس په موږ وایو مخرج نمبر 1 د دې خا ادا کولو کوشش وکړو چې دا به خا څنګه ادا کیږي مخرج نمبر 1 څه مخرج نمبر 1 لمبر بنوایو زمونږ پښتانه اکثر وای لمبر د سی لمبر د موبایل لمبر دی لاګه لمبر نه دی دا څه دی دا نمبر دی د سی وایو لمبر غلط دی نو په دې ځای باندې لم په ځای باندې نون وایو نمبر صحیح شو نمبر نو موږ وایو مخرج نمبر 1 مخرج نمبر 1 مخرج نمبر 1 څه مخرج نمبر 1 صحیح ده جی ها نو مخرج نمبر 1 څه دی په هغه کې درې حرفونه دي یو الف یو واو یو یا الف واو یا مده صحیح ده واو یا الف واو یا مده الف واو یا مده څه یا مده الف واو یا مده یا مده نو وسپا دلته دا خبره موږ ذهن نشین کو چې دا د کم ځای نه ادا کیږي صحیح شو تاسو وایئ چې ماته خو چې ویلې د شاته راته دغه ویلې د سورته وي یا راته ویلې چې یا د مړی د من نه ادا کیږي دلته به قاری صاحب د بل ځای نه ادا کوي نو دا به څنګه کیږي نو هغه خبره نه تم کوم صحیح ده جی ګورئ الف واو یا مده ادا کیږي د خلی د خالی زینه د خلی د خالی زینه
د خولې د خالي ځای نه په خوله کې چې کم خالي ځای دی که نه د ژبې او د طالب منځ کې چې کم ځای دی د هغه ځای نه چې دی الف واو یا مده ادا کېږي. صحیح ده؟ الف واو یا مده ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه. الف دلته یو وا هلته ته به وایي چې قاري صاحب ما ته ویلي چې یا ادا کېږي د ژبې د منځ او د بره تالونه دا یوه یا. صحیح شوه؟ جی نو هغه صرف یا ده. لکه مثال په مخرج نمبر 7 کې را روانه دا ده هغه غیر مده ده، دا مده ده. صحیح ده؟ صحیح نو اوس موږ دا وپېژنو چې دا دلته چې کوم دا مده لیکلی دی دا یو مده چې لیکلی دی یا مده جی. الف واو یا مده. نو دا مده مطلب څه دی؟ د دې مطلب باندې پویم. د دې مطلب دا دی چې الف مده واو مده او یا مده دا درې واړه مدهګان دي. صحیح ده؟ صحیح دا ځکه د خولې د خالي ځای نه ادا کېږي. نو مده به تر ان شاء الله بیا سباني سبق کې به موږ دا وایو چې الف مده څه ته وایي، واو مده څه ته وایي او یا مده څه ته وایي. صحیح ٹھیک شوه؟ صحیح نو سبا به ان شاء الله موږ خپل سبق موږ د دې ځای پورې ویلی دی. نو سبا به ان شاء الله موږ دا وایو چې الف مده څه ته وایي، واو مده څه ته وایي، یا مده څه ته وایي. او ته به صرف دومره یاد کړي چې سبق نمبر 3 مخارج الحروف، مخارج د مخرج جمع ده. مخرج ویلی شي د حرف د راوتو ځایګي ته. ټول مخارج ولس دي هغه دا دي. مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه. صحیح شو صحیح شوه؟ صحیح شو صحیح شو. ووایه. مخرج ادا کیږي د خولې د خالي ځای نه. مخارج الحروف په اردو کې ووایم که په پښتو کې ووایم؟ پښتو کې سره پښتو کې وایه مخارج الحروف. مخارج الحروف ادا کیږي د خولې د خالي ځای نه. نه کنه دې ځای نه مه وایه کنه. ګوره دې ځای نه ټول سبق وایه. سبق نمبر 3 مخارج الحروف. مخارج الحروف مخارج په جیم باندې پیش دی. مخارج الحروف مخارج جل الحروف جل جل مخارج الحروف مخارج حروف. الحروف مخارج مخارج ورګه چې لږ زوم یې کم ده ها چې ښکاري ته مخارج د مخرج جمع ده جمع ده. مخرج ویلی شي مخرج مخرج ویلی شي د حروف د حرف د حرف د راوتو ځایګي ته. زیږي ته مطلب دا دی چې د کم ځای نه حرف راوځي هغې ته څه ویلی شي؟ هغې ته مخرج ویلی شي. مخرج ویلی مخرج ورته ویلی شي. که ستا نه څوک تپوس وکړي چې مخرج څه ته وایي نو ته ورته چې د کم ځای نه څه حرف راوځي هغې ته مخرج وایي. لکه مثال په طور لکه مثال په طور اوس چې زه تا ته یم چې دغه چې دغه راوځي څه ورته وایي ګیر راوتی زه تا ته یم چې دې ته څه وایي نو ته به ورته دې ته ګیر وایي. سټیرینګ دی نو هغې ته څه وایي؟ ته سټیرینګ وایي. صحیح شوه؟ ستا نه څوک تپوس وکړي چې مخرج څه ته ویلی شي تا ته پته چې مخرج هغه شي ته ویلی شي د کم ځای نه چې حرف راوځي هغې ته مخرج ویلی شي. صحیح ده؟ صحیح شو. ټول مخارج څو دي؟ 17 ټول مخارج 17 دي 17 دي. صحیح شوه؟ ګوره دوه خبرې دي پکې چې مخارج د مخرج جمع ده او مخرج د کم ځای نه چې حرف راوځي هغې ته ویلی شي او ټول مخارج څو دي؟ 17 دي. نو اوس چې دی مخرج نمبر 1 موږ وی په هغې کې 3 حرفونه دي. یو الف مده، یو الف واو او یا مده. نو چې مده ورسره ووایه درې واړو سره به الف مده واو مده یا مده راځي. صحیح ده؟ خو دا دې لپاره چې اسانتیا لپاره چې موږ وایو چې الف مده واو مده یا مده نو دا ګران دي. داسې به وایې الف واو یا مده. الف د دې مطلب دا دی چې درې واړو سره به مده راځي. د دې سره به مده راځي، د دې سره به مده راځي او د دې سره به مده راځي. صحیح ده؟ نو اوس دا د کوم ځای نه راځي؟ الف مده واو مده یا مده. نو دا به داسې نه وایي چې الف مده واو مده یا مده. دا به داسې وایي الف واو یا مده. څه شی؟ الف واو یا مده ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه. لکه اوس مثال په طور زما دا دواړه لاسونه دا د خولې لاندې حصه ده. صحیح شوه؟
او دا جی. بره تالو دا لاندې تالو دا بره تالو دی صحیح ده نو په دې کې د جبې د پاسې کم دا ځای دی د دې ځای نه جی. چې دی څه ادا کېږي دا الف واو یا مده ادا کېږي صحیح ده یو الف یا واو لاندې ده یا مده صحیح شو یو یا پوه دا شوم. ده صحیح ده او نو هغه بیا جدا یا ده او دا جدا یا ده صحیح ده صحیح ده. صرف دا په ذهن کې یاد وساتئ چې الف واو یا مده ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه صحیح ده صحیح شو پوه به شوم او بالکل پوه شوم پوه استاد شوې